باچا نورم شکی شه جی صندوق د مال نه ډک کړی دی چې باچا لړ جی را روان شو محمود غزنوي رحمت الله علیه ایاز را روان کړی دی جونګړې ته وردن نه که چې صندوق یې ورته کولو که په صندوق کې یوه شلېدلې کورته وه شلېدلې چپړې وې پکې یو جانماز و شلېدلې ګو یو شلېدلې ټوپۍ وه ایازه داسې دي حضرت ما درته وویل ستا د کتو شی نه دی دا څه شی دی چې ته روزانه راځې او دا صندوق کولاوې وایي حضرت زه چې ستا دربار ته راننوتم نو ما دا شلېدلې کپړې اچولې وي دا شلېدلې پیزار شلېدلې ټوپۍ او یو جانماز و را سره لیکن الله زه تا ته دومره مقبول کړم چې تا د بادشاهۍ په تخت باندې کېنولم گویا د خزانو چابیانې دې راکړې نو ما دا مال دا خپله ماضي مې په یو صندوق کې جمع کړې ده ما وی که زه یم هر قسم مالداره شم لیکن زما ماضي دا ده زه خپله ماضي نه هېروم زما وروستو زمانه داسې وه چې ما به شلېدلو کپړو کې شپې تېرولې